ته وایي چې د دې کور وځه زه به د رنځور خاوند سره څه کوم او ماله به څوک داسې ځای راکړي چې زه به ورسره لاړه شم او زه به د رنځور خاوند بوځم دیده چې ما بېګام جوړېلي دي چې خدای دا زما څه ژوند دی او دا زما څه زندګي ده چې زه به دته هم کړېږم لړزېږم په خپل هم دغه شان یم زوی م رانه په بار دی نو به زه هرې خبرې متعظم ډېره ده د چاچ مورا کمور وتری نظر شي د چاچ نشتا کنيشتا غډيرا کډير ارمان کوینا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې مورکې او د دغه بابا تقریبا 3-4 پروګرام دی چې مونږ بار بار ریکارډ کوو او مونږ د دې کور ته صرف په دغه خیال باندې راغلی و چې دغه بابا تقریبا څه د پاسه 1 کال شو چې دی په کټ کې پروت دی او په خېټه کې اوبه شوي دي او ډېرې زیاتې بیمارۍ دي ورته او دغه مورکې په دغه یوازې سر باندې چې کم دنو پردي خدمتونه چې کم دنو وکړل او د دغه بابا د علاج دپاره څه ناڅه دونه وګټي چې هغه نه د دې د خېټې کېږي او نه د بابا د علاج کېږي. د مورکۍ له زه راغلی وم او ما ته پروګرام ریکارډ کړو او دې پکې دا فریاد کړو چې رقم مال مې یو 2-3 مرلې ځای واغېشت او یو کمره مې پرې راته آباده کړه نو د دې د چت او د دې د بره دغه ټول خراب دی دا یو وړه شانتې برنډه ده او په دې کې دی په دې سخته ګرمۍ کې پراته دي. مورکۍ دا راته ووایه چې یاره زه راغلی وم که نه ستا نه مې پروګرام ریکارډ کړو د دې بابا د تکلیف خو دومره ډېر دی چې پیمپرې ورته ځوړندې دي هسې دا اسان کار دی چې ته دې خاوند ته پیمپر په خپله بدلې نه دا ډېر ګران کار دی خو بس څه وکړم مجبوره یم او ناجوړه د کټ کې راته پروت دی هماغه به خدمت څونه وخت شو د بابا د ده خو ډېر وخت شو کال 2 کېږي چې پروت دی خو له دې تکلیف یې را کال وشو چې زیات دی هسې دا 1 کال تا د ده ته د پیمپرې بدلول زه خو یم چې دا د ښځې ذات کار خو نه دی ستا د وس کار نه دی زما د وس کار نه دی خو مجبوره یم دغه زوی مې ماشوم و او بس هغه په بټو ورانه او بس زه یوازې وم او بس ما به ورله دغه کار کوو بس پیمپر یې ورته بدلوم را بدلوم کټ کې راته پروت بس جون کې د مطلب سختي ډیره ده ډیره دونه سختي ده چې ما بېګام جوړېلي دي چې خدای دا زما څه ژوند دی او دا زما څه زندګي ده چې زه به دته هم کړېږم لړزېږم په خپل هم دغه شان یم زوی م رانه په بار دی نو به زه هرې خبرې متعظم ډیره ده خو بالحال بس د دې متعظم ډیره زیاته ده چې د دې کور دا مسله مې ډیره زیاته ده اصل څه د ډیره زیاته خفه کوي دا راته ووایه نن راته زړه د حل په خپله ووایه چې زه ستا دې کور ته رادننه کېدم نو دغه شانتې پرته وې که نه دا بابا په دې خپل کټ کې دغه شانتې پروت و ته دلته پرته وې څه سوچونه به کوې ما ته پته ته به ډېر سوچونه کوې ځکه ستا سترګې حل وي چې تا په دې ژوند کې خوشحالي ونه لیده نو به دغه سوچ مې کوو که نه چې یو خیراله د دې ځای جواب راکړی دی چې وي ځان له وي غم وکړې بل زما دونه وس نشته چې زه ځان له ځای غم وکړم نو به دغه سوچ کې د دې ځای سوچ کې پرته یم چې خدای زه به اوس بیا په کمې ځم زه به بیا چاته زادي مینت کوم دې بیمار خاوند سره به ته کډې په کډې چرته ګرځې او حال خو دې د کور دا دی چې دا وګوره کمره د باندې را پرېوتې و نو هغه پکې دې ستا د پکې مونږ ته چې کمدنو دا حل وایي چې یاره ستا به څومره په دې ژوند کې تکلیفي درد به دي ګوره مونږ زمونږ په کور کې په خپله میندې دي که نه نو مونږ کوشش کوو چې یاره مونږ د دې خپلو موریانو ډېر زیات خیال وساتو خو چونکې تا ته خاوند په کټ باندې پرېوته چې دا ستا د زندګۍ اهم اساسه ده زوی دې د 12 کالې د پردۍ مزدورۍ کوي نو جون خو دې ما ته پته ده چې ډېر په سختۍ کې د مورکۍ خو زه خو د خپل طرف نه خپل کوشش کوم چې یاره تا له داسې 2-3 مرلې ځای م والو خو مونږ څوک نو مونږ خو ګوره په خپل وس باندې پړ یو خلکو ته مینت هم کوو زاریم کوو ته ورته یو ځل د خپل طرف نه ووایه چې که چېرې ستا دا ارمان پوره شو نو ستا په ژوند کې به څه بدلون راشي زه وایم که ما له دا ځای 2-3 مرلې د عوامو واغېشت او ما سره دا همت وکړو زه به له دې پردو جونګړو نه خلاصه شم له دې پردۍ متازۍ نه به خلاصه شم له دې خپل خاوند به ښه په هغه خدمت وکړم پړه کې خو به مې دا نه که نه چې یاره ځای مې پردی دی نن راته وایي چې وځه او سبا راته وایي چې وځه نو که دا دی ما سره همت وکړو ما له دا ځای واغېشتو یو 2-3 مرلې راله واغېشتو زه به پکې سفر جوړ کړم کیل به ترې راته وکړم او ځم به ورته کمره هم پرې نه غواړې خو ته وایې چې ځای مې خپل شي ځای مې خپل شي چې د پردۍ متازۍ نه خلاصه شم
کومه خبره دې ډېره جړۍ دا راته ووایه. بس اوس خو مې دا خبره ډېره جړۍ چې د دې ځای جواب یې راکړی دی او راته وایي چې د دې کور وځه. زه به د رنځور خاوند سره څه کوم او ماله به څوک داسې ځای راکړي چې زه به ورسره لاړه شم او زه به د رنځور خاوند بوځم. مور زه دې په درد باندې پوهېږم. ما ته پته ده ډېرې شپې به دې نارم سبا کړي. بالکل ولې نه بس جون کیر سنګال راځي چې پښتنې نو خپل ژوند به ښه تېر کړي خو بس اوس زه ډېره زیاته مجبوره شوم ډېره زیاته مجبوره یم. بس ما ته سره د خدای پاک خو کړي او خدای دې تا سره هم خو کړي چې تا زما په حال باندې رحم وکړو ته ما له رالې او تا زما را زندګي مو لید او تا زما را ژوند مو لید او تا زما را حالات مو. ما ته پته ده چې ستا په ژوند کې ډېره زیاته سختي ده. زه د دې خبرې نه انکار نه کوم او ما ته داسې ښکاري لکه زما مور زما دپاره پاس اسمانې مورې. خو خبره داسې ده چې زه کله تا ته ګورم او بیا د دغې خاوند ته ګورم چې دی په دغې سپینه ګیره باندې چې کمدنو لکه دی په جړا باندې هم ستړی شو دا غریبو چېرې دته به څومره تکلیف وي او څومره درد به وي. زه دا وایم چې زموږ په دې معاشره کې دا احساس هسې تا ته پته شته چې زموږ د معاشرې خلک ډېر سخت دي. سخت ځکه دي چې لکه دا درېیم څلورم ځل دی چې زه ستا دې ځای ته ځم راځم. دونه زموږ په دې معاشره کې په دې خلکو کې احساس نشته چې هغوی تا دپاره یو 2 مرلې ځای خلک په یو کروڑ روپۍ باندې ګاډی لي. دلته به ستا په کلي کې په 100 روپۍ مرلۍ خو په یو 2 لکه روپۍ مرله به یي که نه. دا د 3-4 لکو روپو ځای چې کمدنو ستا ارمان نه پوره کېږي. الله دې رحم وکړي الله دې رحمان دې بل رحم وکړي او وبشي مونه بس الله پاک چې ته خپل کوشش کې هغه کې الله پاک ورا باندې به دې رحم وکړي. زما کوشش په جاري وي ګنې ما خو تا ته څه ووایي چې ته ستا بقول ستا چې ما په خپل ژوند کې ځان له کپړې وانه غشتې نو زه خو یم چې یو موري او هغه خپله زندګي تېروي که نه نو کومه مور دا غواړي چېرې زما د ژوند دونه د سختو سره مخ وي. دا خو ستا ژوند دی ما ته پته ډېرې سختۍ دي ولیدې خو مورکې کوشش به کوو انشاءالله یو ځل به بیا ستا دا ویډیو داسې خلکو ته ښایو چې ستا د اخري ارمان پوره شي. دا پیسې ته واله دا لږ ونیسه دا پیسې زه تا ته شمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12
دا 42000 روپۍ ته چې کمدنو دا واله دا مال یو 2-3 مرګرو راکړي دي دغه د پاره چیرې دی بابا په سنا علاج په الحال روان کا او ان شاء الله بیا به کوشش کو استاد لپاره چې کستا دا دغه شو خطا سره چې مال دی را لشل روپې را لېږي ها نو دا هم ته هاون بیمار پروت دا خو د په بیمارۍ معنی ولېږي صحیح ده نو زه وایم چې دی مال دا لشل روپې دا کومه بدري مرلې زی وایي صحیح ده زدا پیسې ته ځان سره کېده بابا علاج په سٹارټ کا او کوشش وکړو چې د دینه پس مونږ له څوک سره راکړي چې تعالی مونږ پیسې جمع کو استاد ارمان مونږ پوره کو خدمت ورکه دا راته وای چې استاد موبایل نمبر استاد زوی د موبایل نمبر مونږ لراکا که څوک رابطه کوي چې تاسو سره کوي بس دا زماره ماشوم زوی نمبر د موبایل ها دا نمبر دی رابطه کوي نو بس پدې ها 0302 590 89 590892 دا د مورکه د زوی نمبر دی که څوک رابطه کول غواړي او دغه مورکه او دغه بابا په دغه اخیری جون کې د دې د ارمان پوره کول غواړي نو په خپل کور کې ناست خپل پلار او خپل مور ته وګوره او د دې د اخیری ارمان پوره کولو کې موږ سره مرسته وکړي ځکه چې دغه بابا د قشانت جاړي نو کم سړی به دا غواړي چې زما پلار د قشانت په سرو سترګو باندې په سپینه ګیره باندې جاړي ډیر د خفګان او ډیر دغه مقام دی او موږ په ډیر زیات خپکیږو او بار دلته راځو بل دغه کور دغه حالات تاسو تخکاری چې دا هم یو سفر دی په دې سفر کې دی پراته دي او دغه چې کم دنو د غریبانو کچن دی او ډیر زیات تکلیف ته ورته نو خپل کوربه خوشحال خان رور لور کې اجازه د دې ارمان سره به ان شاء الله دوباره چې کم دنو راځو به او د دې ارمان به پوره کوو سره تاسو په مرسته باندې ډیر مهرباني د الله په امان